مخکې چاته علم ښودلی دی. یو زنانه د وفات کیږي، د وفات نه مخکې یې چاته علم ښودلی دی، او د دوی د علم نه وروستو ژوندي خلق فایده اوچتوي. نو الله رب العالمین به د دغې ژوندو په دې نیکو کې د دې وفات شوي عالم یا عالمې حصه او برخه دا به پکې کوي. تاسو ته زه یو ناشنا خبره وکړم. دې اوو حافظانو چې قرآن حکیم نن حفظ کو، مولانا صاحب زمانه مخکې وفرمایل، نو دا حقیقت دی. په مدرسه کې چې څوک حفظ کوي، ما چونکې په خپله حفظ کړی دی، د دې وجې نه ما ته اندازه ده. اول نوی سبق دا شاګرد یاد کی، بیا یې استاذ ته واورئ، استاذ ورسره واړئ، غلطیانې ترېنه وباسي، بیا ورته ویې لاړ شه بچیه دا دې زوتول شروع کړه. کم از کم 100 ځله چې د یوه رکو نوی سبق ویلی، په تسبو باندې 100 ځله کم از کم دی دا یو رکو په دغه وخت باندې دوهراو کړي. او هغې نه وروستو بیا د منزل شروع کړي، د ګردان اورئ، یو یو لفظ چې دی د قرآن کریم ختم پوره کوي 3 کاله بعد، یو لفظ کم از کم د 1000 ځله دوهراو کړي. دا ستاسو په دې محله کې د 9 حافظانو کم از کم 9000 ختمونه دي د قرآن حکیم. سوچ کوئ څومره د الله برکت په تاسو راځي. دا ستاسو دا ټوله علاقه به الله د رحمت په څادرو کې راپټه کړې وي. نو دا ستاسو دې بچو چې دا دومره تلاوت کړی دی، او مولانا صاحب درته ووایي چې 3,23,000 یا 3,30,000 په اختلاف اقوال دا د قرآن حرفونه دي. او د قرآن په یو حرف په لوستلو باندې من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف منه 10. د قرآن د هر یو حرف په عوض کې الله 10 نیکۍ ورکوي. نو چې 3,10,000 حرفونه چا تلاوت کړل، نو کم از کم د قرآن کریم 33 لاک نیکۍ دا خو دته میلاو شوې که نه؟ دا د حدیث مطابق، نو چې په یو ختم باندې 33 لاک نیکۍ دته میلاویږي، نو په 1000 ختمونو باندې به دته څومره میلاویږي؟ تاسو به بیا ځان له حساب کتاب وکړئ. دا په کروڑاو نیکۍ د دې ماشومانو بچو د تلاوت د برکته یوازې د دې ماشومانو په عملنامه کې نه دي، دا د دې د والدینو په عملنامه کې هم الله لیکلي دي. نو ته دومره تکړه یې چې په کروڑاو نیکۍ دا وګټې او ځان له په عملنامه کې شاملې کې نه. دا ستا د دې نابالغه او د دې معصوم بچي د بلورو وختو، دا د د پتنګانو د الوزولو وختو، دا د د کرکټونو وختو، دا د بهر په دکانونو کې د وړو سره په یوټیوب او په ټیک ټاک باندې د ګانو د اوریدلو وختو، دا د په پردو بیټکونو کې د سیګرټو او د نسوارو د کیښودو وختو، چې هغه درله عالمانو دومره قیمتي کو، د حافظ صاحب پلاره، د حافظ صاحب مورې، د ناظر خوان بچی پلار او د ناظر خوان بچی مورې، دا د عالم دین درله دا وخت د بچی دومره قیمتي کو. یوازې دا نه چې ستا بچی د نسوارو د سیګرټو د کلچر نه لرې وساتو، یوازې دا نه چې ستا بچی هغه په جماعت کې با جماعت د ځان سره په مانځه باندې ودرو. کو تاسو مونځ کړی یو کو نه یې کړی، خو چې 3 کاله د بچی زما سره په مدرسه کې سبق ووي، کو په ده باندې د مانځه یو وخت راغلی دی، نو ده به 3 کاله زما سره با جماعت په تکبیر اولا سره د الله په کور کې سجده لګولی وي. او کو ده 2 منځونه دلته رسولی دي، 2 منځونه به یې راسره کړي، د ماسپښین او د مازدیګر. او کو دی کل وقتی طالب العلم دی او رهایشي طالب العلم دی، نو بیا به یې 15 وخته مونځ په تکبیر اولا سره با جماعت په امام پسې کړی وي. نو ستا دپاره دا څومره لویه د خوشحالۍ خبره ده. خو خبره په دې ځای خلاصه نه ده.
دا په کروڑاو نیکی یوازې ستا په عملنامه کې نه دي، دا جومات بچا وقف کړی وي، صدقه جاریه ده. د دې د پاسه به دا تعمیر چا کړی وي، صدقه جاریه ده. دې کې به دا پکی چا اغستی وي، دا کارپټ به چا اغستی وي، دا قرآن به چا اغستی وي، د بجلی دا بل به څوک ورکوي، د مدرس دا تنخواه به څوک مني. هغه ټول په ټوله خلق چې د مدرسې د دې نظام شاته د هغې مالي معاونت پروت دی، د زړه په غوږو یې واورئ، د زړه په غوږو، یا به مړه او یا به ژوندي، ټول به ژوندي نه وي. ډېر به داسې دلته به پکې خښتې اغستې، نن به وفات وي. ډېر به داسې سیمټ به یې رالیږلي، نن به وفات وي. ډېر به داسې سیخان به یې اغستي، اوسپنه به یې اغستي، نن به وفات وي. د مړو د ژوندو د ټولو رجسټر د الله سره لیک دی، یو فرد ته چې چا هر څومره تعاون کړی دی د دې دیني مدرسې او د مسجد په قیام کې، دا په کروڑهاو نیکۍ الله د هغې په عملنامو کې جمع کړي دی. اوس سوچ کوه څومره خلقو دپاره دا مدرسه د خیر ذریعه شوله، دا په رجسټر کې د لیکلو نه دي. ډېر به داسې وي په لاره به تېرېدل، کټ به غوړېدلی، جیبه به 5 روپۍ راغستې، هغې ته به یې ورتاوي کړې، پته ورته هم به اوس نه وي، او د هغې د نیکو اکاونټ به الله کولاو ساتلی. د 9 حافظانو 7,000 ختمونه د قرآن پاک به د هغې خلقو په عملنامو کې الله لیکلي. ډېر خلک به غریبان وي او د پیسو تعاون به یې نه کړی، یاره یو ورځ به پکې زه فی سبیل الله دیاړي وکړم، د ګلکارانو سره به هسې به یې ورسره فی سبیل الله